السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه محمد یونس امنیار یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. یو څه د معمول خبرې در سره شیر کومه. امید لرم چې تاسو د خوښې وړ وګرځي. اوله خبر دا ده چې کله هم موږ ماجد ته ځو نو باید چې هر سړی خپل موبایل یا پر سایلنټ کې یا بند کړي. په لمانځه کې یو خو خدای د انسان ذهن دونې کمزوری دی چې لمانځه کې کوم هېر شیان پخواني شیان هغه د دوی یادېږي. او دویمه خبره دا ده که معمولي په ماجد کې یو وړوکی یو غږ وخوت، وروره د ګردو انسانانو توجه اوړي له لمانځه څخه. نو یو خو زموږ عبادتونه کمزوري دي، بله چې کوو هغه مات و ګوډ دي. او په لمانځه کې دا موبایلانو غږونه دي، وروره چا د انډیا ګانا لګولګي، چا وروره د افغانستان ترانه لګولګي، چا کاکړۍ غاړې لګولګي، چا څه شی لګولی، چا څه شی لګولی. وروره خاص د لمانځه پر ټیم باندې بله کارونه هم ډېر سي. هر سړی وروره ګړنجه، بیا بل تیرې جلوې، یا بل وي ای مجاهد ده، بل وي ای وطن نه، بل وي ای پلانه. و خدای ته وګوره یار، دا لمنځونه خو مرا خرابوئ. او دا په لمنځو باندې خو اکثره موږ منظوره خراب سوي له د هغې وجې دي. نو یو دا. دویمه خبره دا ده چې کله چې موږ لمنځونه کوو په لمانځه کې، وروره موږ په لمانځه ولیاړ یو، وروره ښه ښایسته پر سنت مطابق برابر سړی وي، وروره هغه وروره ښایسته ستا له مخه ترسي، ګرڅه دا ویایې نه سي وروره یو څوک په لمانځه سته یا نسته. یا که د دونې تعزیلۍ بیا خو د مخ سپله مزه. که چیرې د مخ سپله ځې بیا دونې قدر وکاسي، وروره لږ انتظار وکړه چې دا د شا صف والا لمنځونه وکړي. بله طرز یا وروره آی سړی په لمانځه ولیاړي، هغه سنت نه یې پوره کړي، ده بیا وروره لمونځ فارغه کړی راوړي د خلکو پر وږو باندې د خلکو لمنځونه خرابوي. وروره رادی سه رادی سه. و خدای ته وګورئ که به دا تره چمونه کوئ چې وروره د دنیا کارونه خو موږ هسې هم کوو، باید چې د دنیا له کاره سره سره موږ دین وکړو، لږ لمنځونه وکړو، د انساني اخلاق زده کړو. وروره کوچنی ماشوم یې له مشر سره خبرې وینا طریقه زده کړو. وروره دلته وړکي وړکي ماشومان یې وروره غلط غلط ګایږي، له مشرانو سره هغه طرف پر خوله یې غورځي. باید چې وروره لږ موږ پر دغه کوچنیو ماشومانو باندې وګرځو. نن سبا معاشره دونې قدر خرابه ده چې ګر سره وروره که یو چاته دا مجلس وکړي چې وروره ستا زویه وروره په دا ټیم پالتو روان دی په نیمه شپه بازار له، وروره هغه څه خوا به دی په دغه شي باندې. باید دا ویډیو هر سړی په خپله ویني، هر سړی دا کوشش وکړي چې وروره د مصر عزت وکړو، پر کوچنیانو شفقت وکړو، د خپلو استادانو عزت وکړو. وروره نن سبا دی معاشره ده چې ماشټر استادان یې ناست وي، وروره دی د استاد مخ هغه طرف چپه ورسته ګایږي. نو څله مسله څه شی پیښه ده وروره؟ جدید دور ده. د څه شي جدید دور ده؟ قبر هغه ته ځي، هغه به د عمل وي وروره، که د ښه کړی که د بد کړی د هغه عمل در سره ځي. نه د چا سره پیسې ځي، نه له چا سره ښې کپړې ځي، نه له چا سره ښه بنګله ځي. وروره پر دا خپل انسانانو باندې، پر دا نږدې همسایګانو باندې رحم وکړئ، له همسایګانو سره ښه وکړئ. وروره نور مو ښه ژوند غواړم، وخت مو په خیر، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله مو ژوند ښایسته کړه. مننه ډېره. یو جهان.